کوشش وکړئ هڅې وکړئ په خپل کور کې په ګاونډ کې په سماج کې چې موږ خپل مایند پاک کو او دې قام لا د سیدنا موسی علیه السلام په شان کردار غونډه کې الکان دی معاشره لمنګ ورکو او دغه جنکو په شان جنکې دی معاشره ورکو چا چې کم پلاران دي کو جنکې دي دغه رنګ بل استحیا په حیا سره چې ګرځو په حیا سره چې خبر کی دا شان دی وګړي دی الله پاک ډیر کی او د سیدنا موسی علیه السلام د کردار په شان وګړي دی الله پاک ډیر کی چې شریف هم دی ظلم ته ظلم هم وي د امن خبرم کوي د سوکاله خبرم کوي او چرته مزید امن خبره کوي او د توحید خبرم کوي خپل رب سره د تعلق خبرم کوي یاد دی دا خبره چې د سیدنا موسی علیه السلام پشانته د نور پیغمبرانو د واده دا بیان د قصې په صورت کې نه دی بیان کړی شوی تو دې قصې خوبصورتی دار چې په دې کې د نکاح هغه پیغام هغه پوشیده لري او هغه پټ دی دام یاد لري په مختلفو موقعو باندې ما دا خبرې کړې دي چې الله سبحانه و تعالی چې په قرآن حکیم کې دا مختلف واقعات بیان کړي دي نه دا دې لپاره نه دي بیان کړي چې تاسو فیکټس اینڈ فیګر دغه تیر شوی زمانی خو چې پاره کې دا چل وشو او خبره ختم شول نه دغه رنګ د سیدنا موسی علیه السلام فرعون سره واقع ده د سیدنا ابراهیم علیه السلام دا نمرود سره واقع ده نو تاسو ته ما ویلیو چې دا واقعات په ریپلی کیږي با تا تبخکاری په تیرا پروګرام کې موږ دا خبره کړې وه چې سیدنا موسی علیه السلام چې فرعون سره کم مخامخ راغلی وه نو سامریان اوس هم شته دوکباز خلق اوس هم شته د جالان خلق اوس هم شته چې هغه د سامري کردار هغه لوبوي نو د خبرې مقصد مې دا دی چې په دې واقعات کې زموږ دپاره سبق وي دغه رنګ د سیدنا موسی علیه السلام په دې واقع کې هم زموږ دپاره سبق دی بلکې محققین علما دا وایي او یو تفسیر مې کته وایي چې دا داسې واقع ده د دې کم دا سټرکچر دی کم الفاظ دي نو یو مرحله یو پهلو یې د دې تقاضا کوي چې په هغې باندې غور وکړي شي او هغې کې دومره اسباق دي په یو خبره کې ډېر زیات اسباق دي یعنې ته داسې نشي ویلی چې دې ته یو خاص مسله ته هغه استنباط تو کې بلکې په دې واقعات کې ډېرې مسلې بیان کړي شوي دي خو شرط دا دی چې په هغې باندې غور او فکر وکړي شي نو موږ کوشش کوو چې دغه چې کم پټ اسباق دي پکې دغه موږ ته زده کړو دا یاد لرئ تاسو ته دا پته لګي چې په مصر کې سیدنا موسی علیه السلام خلاصې کو د الله سره خلاصې کو هغوی نه خلاصېدل د الله سره تاسو داسې وګڼئ چې یو پولیس افیسر د الله سره هغه ووژل شو هغه مړ شو دا هغه ځای ایلیټ کلاس د پسې ولګېده تفسیرونه لیکي چې یو ملګری و دته وویل چې قال یا موسی انا ملأ یعتمرون بک لیقتلوک چې ستا باره کې مشورې کېږي غټان خلک سرداران خلک لګیا دي او ستا خلاف مقدمه نه چلی کیس در باندې نه کوي ډایرکټ شوټ اډر دی لکه اکثر پولیس هم داسې ورته حکم ورکړي شي که نه چې نه مقدمه پر فلان کې کس نه چلی بچې کم ځای کې وي نو بس شوټ اډر دی نو دغه رنګ دا کیس هم ډېر سویر کیس و ځکه چې دی او په کم سلطنت کې د ورلډ سوپر پاور د هغه وخت سوپر پاور لکه د فرعون سلطنت دی او د فرعونیان حکومت دی او هغوی سره مخامختیا راله او دې سره هېڅ ورسره نشته او د هغه ځای نه دی کوشش وکړو چې دغه ځای نه زه وځم د سوچ وکړو ځکه چې چا ورته خلکو ته مشورې وکړه چې هغوی دې پرېږدي نه بسته ځان وباسه خرج منها خائفا او دی د هغه ځای نه په یره د هغه ځای نه د ځان ته خلاص کړه د هغه ځای نه دی لاړه بیا دې ځای کې دی یو دعا کړې ده چې قال نجني من قوم الظالمین ای رب زما ما درې ظالم قام نه بچ کی تاسو ګورئ تاسو ته یو نقطه هغه اهمه ده د دې نه مخکې ګوره داسې ملګری چې ستا داسې ملګري وي چې تا ته د داسې حالاتو نه دی خبرې چې لکه تا ته څه مسله پیښېږي ستا خلاف څوک میټینګس کوي ستا خلاف څوک غلط پروپیګنډې کوي نو داسې ملګری باید چې وي څنګه دا دل یو کس راغی که نه هر څوک چې وګوره ذکر یې قرآن نه دی کړی خو د هغه الفاظ هغه قرآن د قیامته پورې هغه ریکارډ کړي دي نو زمونږ د الفاظ هم کو چاله ښه مشوره ورکوو چاته سمه خبره کوو دا به د قیامته پورې د الفاظ چلېږي څوک په خو د یاد کړي که نه چې فلان کې ځای کې مې دا خبره زده کړې وه نو سیدنا موسی علیه السلام ته د مشوره ورکړله چې ستا خلاف دغه رنګ خلک پروپیګنډې کوي او مشورې کوي تا رغه کوي ته د دې ځای نه ځان وباسه لاړ شه نو دا یو سبق دی چې داسې ملګري دی وي چې ښه صحبت دی وي موسی علیه السلام مخامخه ماحول کې به ملګري به وو نو هغوی دې ته را پیغام ورکړه دویمه خبره دا چې سیدنا موسی علیه السلام دعا کوي چې اے ربا ما وساتې ماله نجات راکړې د هغه قام ظالم نه چې ظالم قام دی ما خو خلاصې کو ما خو سم کار کو او پای کې دا بدرنګه واقعه پیښه شوله زه خو ظالم نه یم دا قام ظالم دی دوی یو بل وژني ما خو د صلح کوشش کو داسې کېږي نو دې نه محققین علما چې کله د دې آیت لاندې ما کومنټري کتله نو ډېرې ښکلې دی کې وي زموږ دپاره سبقونه دي زموږ د پښتون وطن دپاره به کې هم سبق دی چې دعا به کې د خپل ځان دپاره د خپل قام دپاره به هم دعا کې د سیدنا ابراهیم علیه السلام د
واقع نوم ثابت دی هڅه وکړئ کوشش وکړئ او سیدنا موسی علیه السلام هم خپل قام له سټرګل کړی ځان له هم کړی دی او د ظالم قام هغه ظلم یې په ګوته کړی دی چې دا ظالمان خلک دی او ای رب زما مونږ د ظلم د نظام نه مونږ بچ کې نو په دې کې سبق سری زمونږ دپاره کرنٹ افیر قرآن مجید په رڼا چې ستاسو په موجوده حال باندې د پښتنو او د وطن د ټولنیز ژوند په موجوده حال باندې زه سوال کوم تاسو ما ته جواب راکوئ سیدنا موسی علیه السلام دعا کوي د ځان دپاره چې د ظالم نه مونږ وساتي مونږ دعا کوو مونږ د ظالم نوم اخلو یا الله د ظالم نه بچ کې کو منبر دی کو خطیب دی کو قاری صاحب دی کو زیما کو بل مونږ د بل ځای ظلم چیړو دا هغه سات سمندر پار ظلم چیړو الته ظلم کیږي الته داسې چل کیږي دی کې شک نشته چیرته ظلم کیږي خو الاقرب فالاقرب دا اصول دي چې نږدې نو بیا نږدې چې په کم کور کې د ظلم کیږي هغه ظلم به ډسکس کې دعا وکړه کنه د بده مرغه نن د جمعې ورځ د تاسو وګورئ دا خبره بس په کلوز زړه باندې کول پکار دي کې یاره محسوسول نه دي پکار زما یو استاد دی وایي بدترین سچ چې کله په معاشره کې ویل کېږي کنه هغه معاشرې ترقي کوي بدترین سچ ځان سری وایي بدترین رښتیا ځان سری وایي چې مونږ کې دا مسلې دي زمونږ کې هغه بدترین سچ دا دی بدترین رښتیا دا دي چې زمونږ د منبر نه چې کله دعا کېږي د فلسطین لکېږي ډېره ښه خبره ده دا برما لکېږي ډېره ښه خبره ده کشمیر لکېږي ډېره ښه خبره ده وزیرستان نه چې دعا شوې ده تا چې داسې یو دعا اورېدلې چې پای کې د وزیرستان ذکر وي چې پای کې د سواد ذکر وي چې پای کې د 400 ذکر وي چې پای کې د مردان ذکر وي چې پای کې د بونیر ذکر وي اس دعا نه کیږي چې اے رب زما دا علاقې د ظالم د ظلم نه وساتي دا دعا چې تاسو ته اورېدلې قرآن حکیم مونږ ته دا دعوت راکوي چې څومره پیغمبران دي د خپل قام فکر یې کړی دی اول ځان دی بیا جهان دی دغه نن کو فرض کوس عبد الله صاحب دی یا مجیب صاحب دی دوی دا بار ترځي تبلیغونه کوي او کله یو ځای کله بل ځای خپل کور د دوی د کتو نه دی نو داسې تبلیغ څه مطلب شو اول خپل ځان بار ظلم ډسکس کوي په کور کې ظلم کیږي دوی له پکار دي چې پر خپل کور کې د ظالم په ګوته کې دا ظلم کوي هغه ته و چې دا ظلم مه کوه د مظلوم سره ودرېږي او دام یاد لرئ چې مظلوم نه به د هغه د مذهب تپوس نه کوي مظلوم سے اس کا مذهب نہیں پوچھتے چې مظلوم دی مذهب یې سیټ تک ظلم ورسره شوی دی نو باید چې په دې خبرو دی دا لیسنز دي چې دینه مونږه دا آیت نه چې مونږه ولستو بس داسې په تیر شي سیدنا موسی علیه السلام خپل قام له خپل ځان له دعا کړې ده مونږ له خپل ځان له دعا وکړو مونږ د ظالم ته ظالم ووایو مونږ د ظلم ته ظلم ووایو مونږ د فرعون ته فرعون ووایو مونږ د سامري ته سامري ووایو مونږ د دجالیانو ته دجالیان ووایو علی بکیږي داسې نه کیږي چې ته په خاموشۍ سره به اسې په تېرېږې بدترین سچ په دې ټولنۍ کې ویل پکار وي علی به پرمختګ کیږي ولما توجه تلقاء مدین ګوره لا تلې نه دی صرف روخ او اراده وکړل چې دغه طرف ته تک پکار دی مردان ته تک پکار دی د فلانکي وطن ته تک پکار دی ته خو ماته مسله ده هجرت یې اوس کو ځان بچ کوي نو ګوره موحدینو دا صفت وي چې صرف ظاهري اسباب هم دغه کوي او په الله سبحانه وتعالی توکل ته ورځي کې دعا کړه بهترینه ده کلاس دعا را قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل نو سره وسایل شته نو سره هیڅ نشته الله لارم نشته صحرا دا روان دی پکې او وی قریب ده چې رب زبا ما ته هدایت نصیب کی ما ته لارو خي سواء السبيل ډیر برابر لار به برابر سبیل به اوس خو ما سره زه خو د فرعون په کور کې ملته خوشان او شوکت او سپر پاور سره اوس مې هغه سره مسله رااله زه دغه وطن نوزم زما خلاف خلک لګیا دي کوششونه کوي اوس تاسو سوچو کې دې حالت کې کوم نه تاسو ته پوښتنه کوم چې بس خو تباہ برباد شو مې سم نشته داسې ایمان به زما بس اوس خو سم نشته بس مرګ را روان دي خو د پکې سټرګل کړي دي د هغه ځای نه اوتري هغه تیارونه چې اخوا کله وته نو به دعا کړي چې قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل نږدې ده چې ما ته خپل رب سم لارو دعا یاد ساتئ د دې مخکې تاسو ته بدل نظم کلام دا دعا یاد ساتئ دې آیت کې زموږ د پاره سبق ته چې کوشش پکې ظاهري اسباب بلټه ظاهري کوشش پکې سټرګل پکې ته کوشش کو اراده وکړه او په الله سبحانه و تعالی باندې کامل یقین چې کامل دا مرګ او دا ژوند دا صرف د الله په لاس کې دا مخلوق راغونډ شوي دي بظاهر غوزیات دي میجورټي کې دي اکثریت ته وسره زما هیڅ نشي کولی دا ایمان او د سیدنا موسی علیه السلام باید چې موږ هم داسې ایمان ولرو چې د هیڅ چا نه سړی نه یېرېږي او زموږ پر ژوند کې په لنډ تاریخ کې موږ داسې اشخاص لیدلي دي ټوله علاقه ورپسې راپاڅېدلی خو داسې ایمان والا الله سبحانه وتعالی ورکړی دی کلک ایمان پوخ ایمان چې سترګې نه درپېدلی دا ایمان د ډېرو کمو خلکو نصیب کېږي نو د سیدنا موسی علیه السلام هم دا ایمانو چې اسباب ورسره نو په الله سبحانه وتعالی باندې ایمان برابر و سره خوراک شته نو بل سودا سي سفر شروع کو دی راغه او یو ګودر ته په پښتو کې بوته ګودر ویم یو لیک یو تالاب یو ګودر ته راغه چې راغه نه خلک وبس کی یا تخپل ساروی راولي هغه ځای کې دغه معاملې دی وسینی موسی علیه السلام قتل دغه خلکو خپل سارولا او باور کول یا خپل مو بس کلی په دغه دوران کې یو دو جنکې وي ته دودانې
هغه دوه جنکۍ وي او څاروي یې نیولي دي خوریانې دي دوه څاروي یې نیولي دي چیلې یې نیولي دي هغه ته د دکي موږ څنګه چې لکه اکثر ډېر زور کوي موږ یې کله دې خوا راکاږو هغه اخوا زور کوي یو مشقت والا دغه هغوی وکته نو دې دا ثابته شوه چې دغه سوسایټي چې کومه وه دغه وخت کې سوسایټي بار د ښځو لپاره څه ښه سلوک نه کړي د محققین علما وایي په کار دا چې دغه لکه زموږ ټولنې کې موږ داسې کوو که نه چې چېرته موږ ووایو که زنانه دا لکه لاره والا ورکه رشته لکه دوی پیله که مخکې که دا موږ وایو ټولنه کې زموږ پښتون ټولنه کې دا کېږي داسې معلومیږي چې دغه عزت والا د ښځو دپاره ډېر ریسپیکټ نو دوی به هلته انتظار به یې کوو نو موسی علیه السلام ورته چې تاسو څه راغلي ما خط به کومه تاسو څه معامله ده څه راغلي څه مسله ده دا څه کوئ ناوی ورته دا ووایي چې دا شپونکي راغلي د خپلو څاروو له اوبه ورکوي چې څو بجې دوی نه تللي نو موږ دغه ځای ته نه ورځو سیدنا موسی علیه السلام د هغوی ته هغه هیلپ یې ورسره وکړه مرسته یې ورسره وکړه هغه څاروي یې ترې واخیستل او اوبه یې ورته ډکې کړې او څاروو ته یې اوبه ورکړلې سیدنا موسی علیه السلام کریکټر ته تاسو وګورئ چې دې ورځي هغه جنکو سره کلام کوي زموږ په ټولنه کې خو دا موږ تصور نشو کولی خو دا چې کله داسې خرابه معاشره کې یو امید هم دی په دې واقع کې چې داسې خرابه معاشره هغه سړو د دوی خیال نه ساتو دوی ورته نه ښکارېدل موسی علیه السلام هغوی سره یې مرسته وکړله زموږ په ټولنه کې دا تصور هم موږ نشو کولی چې کاش چې د پښتون ټولنې د یونیورسټۍ یو هلک وي چې هغه دغه رنګه رویې اختیار کړي چې هغه خپلې خویندې وکړي او مرستې وکړي په یو ځای کې فرض کړه هغوی ګیرې شوي یو څه مسله ورته وي چې هغوی د مرسته وکړي او بل طرف ته دا وګورئ چې د پلار اعتماد ته په دغه جنکو وګورئ چې حالات خراب دي د وطن د حالات خراب دي بیا هم کریکټر یې ورته ورکړی دی داسې پاکې کردار والا موحدین تکړه زنانه هغه بار روزګار لم راغلي زموږ په ټولنه کې موږ داسې نشو کولی ځکه چې سوسایټي داسې ده که نه خو هغوی داسې کریکټر ورکړی چې هغه کریکټر هغه ډېر مثالي دی د نبی علیه السلام د دور نه مخکې خبر ده موږ په دې دور کې دا تصور نشو کولی موږ ته پته لګي چې داسې یونیورسټو حال ته تاسو وګورئ تاسو د نورو د ادارو حال ته وګورئ نو هلته هغه ماحول څه داسې ډېر آیډیل نه دی خو د دې نه باوجود هم همت به نه بیلې خپل کار به کې کوشش پکې دغه پلار دا ماشومانو له تربیت داسې ورکړی دی چې هغوی غلط طرف ته نه تلل یو داسې تربیت یو د موسی علیه السلام پیغمبرانه سوچ ته تاسو وګورئ چې هغه هم دغه ځای کې داسې غلط سوچ نه لرلی بلکې چې هلته تللی د هغوی مرسته یې کړې ده فسقا لهما ثم تولى الى الظل بیا بس سوري ته ودرېد هغوی هغه مدد وکړو دی دغه سوري ته ودرېد دې ځای کې یو ډېره بهترینه دعا یو هغه دعا وه یو بله دعا ده دلته یو بله دعا کړې ده اوس دغه کار وشو اوس ګوره اسباب ته ګورئ الله کړي سې کړي میلانه چې ته ویلي چې که نه کړی سره میلاوې دی جوب ورسره نو ډوډۍ ورسره نه وه اوبه څښاک هېڅ نو هر څه یې پرېښودل او دې خوا راغې دغلته دا واقع وشوله او دلته یې سوري ته ودرېده د اونې سورې دی یا فرض که د غر سورې دی هلته ودرېده فقال رب اني لما انزلت الی من خیر فقیر ای ربه زما د جهان فقیر یم هېڅ راسره نشته تا طرفه چې کم خیر نازلیږي سم نازلیږي زه دای محتاج یم زما هغه پکار دی دغه ټایم کې تاسو کو سوچو کې کنه دغه ټایم کې د سره هیڅ نشته دی چې کم خیر هم ستا طرف راځي دینه دا معلومه شو چې کم خیر کار مواقع تعالی راځي لکه ته په لار روانه یو ګوډا سړی ته لاس ونیو چې ما د کاکا د غزې پورې بوځای په دې سړک مې ور انزل دا خیر چا نازل کو دا واقع چا وکړله د دې خیر نزول چا وکړو دا الله سبحانه وتعالی وکړو دا دینه فایده اخیستل پکار دي زمونږ اکثر داسې وي چې فرض که ما ته د پیسو ضرورت دی ماله څوک پیسې نه ماله پیسې مره کو ضرورت نشته هلکه ماله نوکري مه ګوره ضرورت نشته نه ایکسپټ کا دا یو فیور دی دا الله پاک د دې نزول وکړو د خیر نزول الله پاکو کو باید چې دا قبول کړي شي زمونږ خلک وایي نه دا چللی او هغه چللی کوم ځای کې یو فیور راشي هغه قبول کا نو دم دلته یو دعا وکړه فقیر په عربی ژبه کې یو وایي چې بینکرافټ وي هېڅ ورسره نه وي یو دومره بوج تا په د خپل ملۍ ښودي که نه چې ستا دا فقر دا ملا تیر دی بلکل مات شي نو دغه رنګ د ملا تیر داسې مات شي چې پیسې ورسره نه وي خوراک ورسره نه وي هېڅ هر څه یې پرېښودل خپل وطن یې خو دې پرېښودو او دلته راغی نو دا دعا تاسو یاد ساتئ چې ربي اني لما انزلت الی من خیر فقیر چې ستا طرفه ای ربه زما مولا چې کم خیر هم نازلیږي زه به هغې په قبولوالي کې زه دیر نه کومه بلکې سمدستي به هغه زه قبلومه دې ځای کې تاسو وګورئ که نه نو یو ګلټ سیدنا موسی علیه السلام نه هلته دغه واقع شوې وه دغه پیښه شوې وه نو دې ځای کې محققین علما ډېره ښکلې تبصره کړې چې کله یو غلط کار وشي که نه هغه غلط کار د ته د صفا کولو دپاره د میټاولو دپاره نیکیو طرف ته لاړ شله ځکه چې دا نیکۍ قرآن حکیم کې څه وایي ان الحسنات یذهبن السیئات دا نیکۍ څه کوي هغه برایې هغه میټاوي ختموي نو دا نو فرض که تاسو په ژوند کې دی کې بل سبق بل یو لیسن چې تاسو نه په ژوند کې څه په ماضي کې څه غلطۍ شوي نو ټینشن ما اخلئ
را روان جون کې داسې کارونو کې داسې نیکه کارونو کې اب خپل ختميږي اب ختميږي دا نیکه تعداد په سیوا کې نیکه تل په تاسو سیوا کې نیکه چې تاسو څومره کوي هغه سیوا کې هغه چې کم پاس کې تاسو پښتاويږي پاغه باندې دا کار نو پکارو دا مې غلطو کو فلان کیږي چې مې دا کار غلطو کو او په دې باندې ختميږي موسی عليه السلام دا واقع شو نه دي کوشش کی چې سم خیرم نازل شي هغه بزکم اوس دا خیر نزول جنکه راضي ګودر دي اني دا ټول اوس دې کې د در لپاره سبق ته والله په کوته اشاره کی مونږ وکړ زموږ دعا نه قبليږي سنا څه شکل کې قبوليږي خو مونږ په پويګو نه کې مصلحت وي د داسې یو طرف نه برتا الله سبحانه و تعالی ستام رستوږي چې په وهم ګمان کې بدیم نه د موسی عليه السلام ذکر اوس پکور کې کیږي دا زنانه خو کور ته لاړې کنه ګوره دا جنکه د سیدنا موسی عليه السلام د کریکټر نه د کردار نه متاثر شوی مې ګوره دا داسې نه چې لکه مونږ په ټولنه کې مونږ جون کو د نور خلک مونږ ته غلط ګوري زمونږ مرسته نه کوي دا الګ ډیفرنٹ دی د سوچ تاسو ګوره د کردار ته ګوره د مونږ ته هیڅ غلطه خبره نه کړې هیڅ کمزوري خبره نه کړې او د زمونږ مرسته وکړه دا سمې محسوسي کی کنه زموږ په ټولنه کې نو ماحول غلط هم دی په غلط ماحول کې هم خلک وي موجود وي خلک او په دغه غلط ماحول کې دغه دوه جنکې هم وي نو پلار ته به ذکر کړي اوس ګوره پلار هم جینیس وو پلار هم دا خبر محسوس کړي چې لکه دې ټولنه کې داسې قسمه لکم کې دي شي لکه څنګه چې مونږ وایو کنه د په یونیورسيټي کې او په کالجونو کې په مدارسو کې لکه داسې خلک هم شته چې داسې غونډه کې کریکټر وي لکه مونږ حیران چې مونږ لګاو کنه په بازار کې یو دکان وي او دکان والا ډېر ایماندار وي مونږ ولکه په فلان کې بازار کې داسې خلک هم شته لکه د مونږ عقل منلو ته تیار نه ځکه چې ګڼ کپړي راته سیوا شوی را کردار ډېر زیات خراب شوی دی نو د ورته چې ورشه یو کس لاړ شي او आवाज ورته وکړي دې ځکه محققین علما ډېر باریک نقطه بیان کړي چې دوه نه دي لګلي دوړه نه دی لګلي یعنی د مخکنه دا مایند جوړو محققین علما دا وایي چې مخکنه مایند جوړو چې لکه دا یو جینې بیا تل دا غو سره خبرې کړي یو جینې سره کړي کو سره را روان وخت کې دا نکاح خبر راځي نو چې مسله نه وي دا سي معلومیږي مفسرین دا لیکلي چې یو جینې ولې لګلي راځي دوه کار لاړل نو دوه به لګلو کنه خو یو یې لګلي او بیا چې کله ماغه تللی نو بل استحیا په حیا سره په عزت سره اټیکیټس ته تاسو ګورئ زمونږ الکانوم جنکو سره خبرې کوي هغه کې اټیکیټس وي هغه کې اخلاق وي هغه کې ادب وي یا جنکې هم خبرې کوي هغه کې ادب وي هغه کې اخلاق وي نه وي پکې پته لګي چې دا جنې دا څنګه خبرې کوي کمزوري خبرې کوي پاتې خبرې کوي الکم پته لګي چې پاتې خبرې کوي دلته وته وي چې زما والد صاحب ته आवाज کوي چې تعالی اجر درکړي اوس دې کې ګور هغه دعا قبول شو کو قبول نه شو سواء السبيل ما غلطه دعا کړې لاره مدین دا هغه مدین ته رخ سره کړې دی ولته سویل داستمو دا دعا یا قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل مشکل کې هغه خلکو دغه وطن نو باسه دغه دعا وکړه بیا چې دلته راغی هغه مدد وکړو بیا یو بل دعا وکړه دا دعا طاقت ته د دعا طاقت زم تاسو دا محسوس کړئ د مشاهده قران کړی د مشاهده کې تاسو چې کوم دعاګانې کړي خپل مشاهده کې چې قبول شي دي تاسو ته به ښکاری خو چې لګ ډیپ سوچو کې نه سناسه شکل کې بتا راغی یو بل رنگ برتا پاغه دعاګانو کې ښکاری بیا دا قبل دعا وکړه چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے رب زما جوله می خالی ده په دې کې ته خیر هغه نازل کی بیا تاسو وګورئ چې دلته کور ته دلته مکالمه ډېره ښکلې شوې ده چې کله سیدنا موسی علیه السلام کور ته راغی او د دوی پلار سره اوس ډسکشن کوي هغه دوه جینکې ولاړې دي او ډسکشن ته ګوري ور ادب تعظیم د یو بل خبرو کې را دانګل نشته نو پلار ورته وځي دا سم اجره ده سم مسله ده نو د ورته ټوله قصه بیان کړله موسی علیه السلام وی کنه وقص علیه القصص ټول چې دا چلو شو پلان کې چې پیدا شوم او دا چل را سره شو بیا مې دا کار وکړو دا ټول قصه وته بیان کړل اوس دغه خبرو نم پته لګي سړی ریښتینی دی هغه پلار ته هم ډیر ځات متاثر شو بلکې دغه ملاقات نه بغیر متاثر شو چې لوریانو دا خبر وکړه لوریان کور کې خبرې کوي زمونږ لوریان په کور کې خبرې نشي کولی او چې دا کلام کله کیږي کنه نو پلار ته आवाज کوي دا یو جینې پلار ته आवाज کوي ورته وی قالت احداهما یا ابتی قالت یو جنې پکې دوی احداهما هغه دوانو جنکو کې یو جنې وي یا ابته استاجره دې دل جواب ورکا دې په ملازمت باندې واخله تاسو وګورئ انداز ته وګورئ لکه مطلب خبره کیږي څومره په پرده کې کیږي څومره په حیا کې کیږي مونږ را بازه پیرمیډ دې سیټ کړی چې زما لور دی کنه زما خور دا ما ته دا نشي ویلي چې په کلاس کې الک عبدالصمد ډېر خالق دی بس وته رسې ګور مزو پکې شکونه یو شی بل شي دا مونږ کو دا تربیت تاسو وګورئ چې دغه پلار ته आवाज کړی وته یا ابته مای بیلوډ فادر یا اتا للحب د مینې نه ورته وی چې دا په دغه باندې والا به ودی دا امین دی او قوي دی امین سره دی ګوره صرف په یو میټینګ کې پته ولګي چې دا امانتدار سړی دی د خلکو د عزتونو خیال ساتي دا موسی علیه السلام دا ډېر نر سړی دی نر لکته مضبوط دی د باډې نم خدي مضبوط دی کار کول شي مزدوري ولا ورکا او هغه ته ضرورت او کنو سوا السبیل الکړي سه کړي ملانه ګور کم خدي لاړ هغه اون لراغه اون لراغه ګدر لراغه ګدر نه بعد کور تراغه
او بیا ورته دې دا وایي چې زه اراده لرم چې تاله زه په دې دواړو لوریانو کې یو زه درکم. ګوره دې ځای کې محققین علما ډېره باریکه نقطه بیانه کړې. ګوره لور د نکاح خبره نه کړې، لور د نکاح خبره نه کړې. ده ورته وایي چې زه صرف په دغې والا استاجر هو، تا په ملازمت باندې والا، په جوب باندې والا که نه. نو دا پلار یې دومره جینیس دی چې دا دوه لوریانې ځوانې جینکې دي دلته په کور کې ما سرې دي او دیم کار کوي. نو دا خو داسې ښه خبره نه ده. نو ده ورته نکاح پیغام ورکړه، نکاح اسانه کړله. ګوره دې سړي سره نه جاب شته، نه ورسره لینډ کروزر شته، هېڅ ورسره نشته. سیدنا موسی علیه السلام د دې خطبې کرکس وورې، سیدنا موسی علیه السلام سره صرف کیریکټر، صرف ګډنس و، صرف اچھائی وه، هېڅ ورسره نو. او دا کیدونکې سقری ورته ووایه، دی ورته مایل شو. دا سړی انتهایی شریف سړی دی، نور بیکګراونډ ته نه دی کتلی. دا سړی شریف سړی دی. زما لوریانې هلته مرسته وکړله او دلته بیا راغی چې دا کوم انداز کې د خبرو انداز ته وګوره، د ګرځېدو انداز ته وګوره، د حیات یې وګوره. دا سړی ډېر پرفیکټ سړی دی. نو تاسو وګورئ نکاح اسانه کړې ده دلته. او محققین علما دې لاندې لیکي چې تاسو نکاح سخته کې نو خلک حرام کارونه به سیوا کېږي. دا ولې حرام کارونه سیوا شوي دي که نه؟ ځکه چې نکاحګانو خلک سختې کړي دي. د دې لاندې اوس نور حاشیې پې تاسو وګورئ. هغه دا وي دلته چې زمونږ کم ودونه کېږي، ناول خو د هلک ګډنس ته نه کتلی کېږي، چې هلک کرکټر ته نه کتلی کېږي، د هلک ایمان ته نه کتلی کېږي، بس مال حال ته ګوري. دا یو تاسو ته مې که نه بدترین رښتیا ځان سړي ووایي، بدترین رښتیا ځان سړي ووایي، علي به مونږ سمیږو ګینې بیا مونږ نه سمیږو چې هسې هی زم کوم او هی تاسو م کوئ. دې باندې کار نه کېږي، بدترین سچ په ویل پکاري. نو دا دلته چې کله مونږ شرطونه ایږدو بیا ورته دا به کوې او دا به کوې، هغه سړي له بلکل مونږ ملا ماته کړو په هغې باندې. هغه جینۍ هم مطالبې کوي، هلک هم مطالبې کوي. دلته نه جینۍ مطالبه کړې ده نه هلک مطالبه کړې ده، صرف او صرف په ګډنس باندې، په حسنات باندې، په نیکۍ باندې فیصله. چې دا سړی خو ډېر داسې یو پاکیزه روح دی، پاکیزه نفس دی چې دل یې ورنکو نور بیا چاله ورکو. دا د سیدنا موسی علیه السلام کردار او دا د هغه پلار کردار. دې ځای کې ما یو ټرائنګل جوړ کړی دی چې ګوره لور ده، یو طرف ته پلار دی، بل طرف ته موسی علیه السلام دی، او منځ کې ما کریکټر نښه ورکړی ده چې کریکټر ته تاسو وګورئ. دلته بس کو خبره کېږي نه د کریکټر نه غیر چاپېره درېږي چې داسې انسان چې پاک انسان دی، غلط انسان نه دی. امید مې دا دی چې په دې کې چې کوم دا پند او کوم سبق و دا تاسو زده کړئ. دې کې د توحید سبق هم دی او دې کې د ټولنې د کریکټر د هغې د قیمت چې نکاح هغه خرڅوی مه په خلکو باندې. اعتماد ته کتل پکار دی، اعتماد هغه ګټل پکار دی، بجای دی چې نورو څیزونو له موږ توجه ورکوو. زموږ دین هم دا وایي، شریعت محمدیه کې هم دا دي، دام قرآن پاک کې دام دي، او په نبی علیه السلام دا وایي چې تاسو کریکټر ته، ایمان ته، اخلاق ته، دې ته پریفرنس ورکړئ، دې څیزونو ته پریفرنس ورکړئ. سیرت ته تاسو وګورئ چې سیرت یې څنګه دی. او زما یو استاد دی پرون مونږ کلاس اخیسته، هغه یو بله ډېره ښکلې خبره وکړه. اخري خبره کوم 2 منټه خو پرې وختل. او وی داسې چې تاسو کله ښځه کوئ نو هلکانو له هم دا پکار دي او هغوی له هم دا پکار دي چې داسې هلک یا داسې جینۍ تاسو انتخاب وکړئ چې بیوټي آف مایند د هغې وي. بیوټي آف مایند، بیوټي آف مایند څه مطلب دی؟ لکه یو خو وي که نه د شکل خوبصورتي. بیوټي آف مایند مطلب دی معامله فهم وي، پوهېږي پې چې خواښې سره به زه څنګه رویه اختیاروم، خاوند سره به رویه څنګه اختیاروم، چې په معامله فهم وي او هلک هم په دې پوهېږي چې زه به څنګه رویه اختیاروم. دا واده ګپ نه دی، یو اداره په وجود کې راځي چې دا ټول خصوصیت پکې وي نو ډېر خوند به کوي. نو بیوټي آف مایند هغه د دغه د سیدنا شعیب علیه السلام د لوریانو هم او بیوټي آف مایند د چاو د سیدنا موسی علیه السلام. کاش او الله دې وکړي چې دغه رنګ هلکان ځوانان په دې ټولنه کې پیدا شي چې بیوټي آف مایند لري، دا ذهن خوبصورتی، نه چې په هغه ذهن کې ګند وي، نه چې په هغه ذهن کې ګند ترک وي، بلکې چې ګند ترک پکې نه وي، خوبصورتي وي پکې. په دې خبرو عمل کوو انشاءالله. کوشش وکړئ، هڅې وکړئ په خپل کور کې، په ګاونډ کې، په سماج کې چې موږ خپل مایند پاک کړو او دې قام لا د سیدنا موسی علیه السلام په شان کردار غونډه کې هلکان دې معاشرې له موږ ورکړو او د دغه جینکو په شان جینکۍ دې معاشرې ورکړو. چا چې کوم پلاران دي کو جینکۍ دي دغه رنګ بالاستحیا په حیا سره چې هغه ګرځي او په حیا سره چې هغه خبرې کوي، دا شانتې وګړي دي الله پاک ډېر کړي او د سیدنا موسی علیه السلام د کردار په شان وګړي دي الله پاک ډېر کړي چې شریف هم دی، ظلم ته ظلم هم وي، د امن خبرم کوي، د سوکالۍ خبرم کوي، او چرته هم د امن خبره کوي او د توحید خبرم کوي، خپل رب سره د تعلق خبرم کوي. بارک الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم.